بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد. د دویم سایت کې وافضل البشر بعد نبینا مخکې جو د معراج او بیا د کراماتو د واقعات خبرو شوله. نو په انبیاء باندې د ایمان راوړلو نو وروسته زمونږ د عقیدې دا خبره ده چې د انبیاء نه بعد په دې کائنات کې د ټول نه معزز خلق هغه صحابه کرام دي او په صحابه کرامو کې بیا حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ. حضرت ابو هريره فرمایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ابو بکر و عمر خير الاولين والاخرين، چې ابو بکر او عمر رضی الله تعالی عنہ اولین او اخرین د ټول خلقو نه جننده غوړه دي. وخير اهل السماوات وخير اهل الارضيين، او د اسمانونو د زمګو ټول اهل نه جننده ونه بهتر دي. نو دلته شارح وي جو افضل البشر بعد نبینا ویلره چې په انسانانو کې د ټولو نه بهتر زمنګ د نبی نه ورستو. نوې زمنګ د نبی نه ورستو خو دا صحابه کرامو ذکر کوي دي ودل کې د نبی په ځای باندې په کار در داوا چې دا ویلې او افضل البشر بعد انبیائنا د ټولو انبیاءو نه ورستو غوړه چې نه دا پکې صحابه کرام دي. نو دوی د نبی په ځای باندې دله په کار و چې انبیاء ویلې وي. ویدل کې د بعد نه مراد بعد زمانی دی. بعد زمانی مطلب دا دی چې مطلب دا شو و افضل البشر بعد نبینا، چې بهترین په انسانانو کې چې دا غي زمانه زمونږ د نبی نه ورستو ده. نو پای کې د ټولو نه اول حضرت ابوبکر رضی الله او بیا حضرت عمر رضی الله عنه او حضرت عثمان رضی الله عنه او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا خلفای راشدین دا سلور جنن دا بهتر دي او په دغه ترتیب سره دا سلفونه نقل شوی دي. بیا دا چې دوی چې دا بعد زمانی ویلې وي نو بیا پکې هم دا خبره پکار و چې لکه د حضرت عیسی علیه السلام تخصیص د دین چې نه دا پکې ضروری و. لکه چې حضرت عیسی علیه السلام دا هو ورستو چونکې دنیا ته به تشریف راوړي د نبی صلی الله علیه وسلم په امت کې جنن دا برازي وا او دا غیر خو حضرت ابوبکر رضی الله عنه جنن دا بهتر نه دي چې حضرت عیسی علیه السلام نبی دی. نو د دې خبرې درې کنه دی و افضل البشر بعد نبینا د دې شارح سلور توجیهات چې نه دا ذکر کړی دي. یا خود دینه مراد داره کل بشرین مراد خدا ده چې رقم زمونږ د نبی صلی الله علیه وسلم نه ورستو د کم نبی زمانه ده چې زمونږ د نبی نه ورستو چې څومره کسان راځي نو په دې ټول کې به د ټول نغوره چې د حضرت ابوبکر رضی الله عنه او حضرت عمر رضی الله عنه دا صحابه کرام دي. نو بیا په دې کې دغه دا راځي چې عیسی علیه السلام سره بدا منتقص کیږي. آیا دینه مطلب دا ده چې کم خلق چې په دغه زمانه کې پیدا شوي دي نو پای کې د ټولو نغوره چې د حضرت ابوبکر رضی الله عنه نو په دې کې بوې دا نور خلکو نو ټول یعنی کم کسان چې په دغه زمانه کې چې دا په دغه لانه دي پیدا شوي ټول نه دا حضرت دویم دغه دا چې کچته د کل بشر نه مراد واسه شي نه هغه کم چې دین ورستو یعنی نبی علی السلام نو ورستو پیدا شوي دي نو هغه ته مراد دي. نو حضرت عیسی علیه السلام نه خو پکې داخل شو. حضرت عیسی علیه السلام نه غوړه نه لیکن په دې کې هغه صحابه کرامو نه بیا دغه خبره ماتي چې کم د حضرت ابوبکر نه مخکې پیدا شوی دي. حضرت ابوبکر نه مخکې پیدا شي حال دار چې خو د ټولو نه غوړه ده. کم کله دا مخکې پیدا شوی دي صحابه کرام دي او کم کله دا ورستو دي نو په دې باندې ماتي. او یا خو د دې مطلب دار چې هغه حضرت ابوبکر نه دا غوړه ده دا هاي کسان د کم چې په دغه زمانه کې موجود دي په دغه زمانه کې موجود دي دا غي هم غوړه شو بیا به ماتي کې پاغ باندې فکم باندې چې کم کسان لکه په دغه زمانه کې لا پیدا دي لکه تابعین او تبع تابعین چې هغه لا پاغ زمانه کې پیدا هم دي او دا وګند دونو مخکره. او یاد دي کل بشر نه مراد نه هغه ده کم چې پزما کې په مخ باندې موجود دي دا بیا په حضرت عیسی علیه السلام باندې ماتي ځکه چې حضرت عیسی علیه السلام د زمکه په مخ باندې نه بلکې خو په اسمانونو کې ده. بهرحال ټول پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو ورستو چې کم کسان دي صحابه کرام
نو هغه صحابه کرام بهتر دي بیا په صحابه کرامو کې دغه څلور دا بهتر دي د څلورو حضرت ابوبکر ته صدیق زکه ویلېږي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رښتینواله کړل په هر خبره کې دا شان حضرت عمر ته فاروق زکه ویلېږي چې د حق او د باطل په منځ کې فرق راوستون کوم چې یو پیرا یو يهودي او یو منافق هغه دغه وکړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له خپل فیصله وړله ان سلام علیه فیصله وکړه يهودي چې دا په خوشاله نو او د يهودي په خوشاله او منافق په خوشاله نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه بعد دورال په حضرت عمر اعظم پسې او د منافق خیال داو چې را دا دغه چې چونکې د يهوديانو مبارک سخت ہے حضرت عمر نو هغه زما پاک فیصله وکي نو هغه ورته وی يهودي چې دا فیصله پیغمبر صلی الله علیه وسلم لري څه کړی دا هغه کړی دا ویزار اعظم لاړو تر راو بسره منافق نه سره وی چې دا کم کس د پیغمبر علیه السلام دغه ناوري داغه فیصله ناوري نه منینو داغه د فیصله بیا عمر د سکی نه ته فاروق ویل کېږي چې د حق او د باطل په منځ کې ادریم به بیا حضرت عثمان ذوالنورین دی چې حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ولریان یې تاواله شوی دا خبرې کوي ګور ورته څه خبره په ګرځي په منځ کې وینده تکا وافضل البشر بعد نبینا او په بهترین په انسانانو کې ټول غوړه د په انسانانو کې بعد نبینا زمونږ د نبیانو ورسو هغه ول احسن وي دله بهتره داوا ان يقال چې بعد الانبیاء ویلې بعد الانبیاء ویلې نو د ټول انبیاءو نه با بهتر چرند دا برا د انبیاءو نو ورسو بهتر راغله خدا نبی ویني دا نبی ویلم سری ولې لكنه اراد البعديه الزمانيه چې بعد زمانه ته مراد ده نو مطلب دا شو چې افضل البشر بعد نبینا او بهترین به انسانانو کې زمونږ د نبی د زمانه نه ورستو خو شو ویني باندې ها وليس بعد نبينا نبينا زمونږ د نبی نه ورستو جو نبی شته نه ومع ذلك سرد لنا لابد من تخصيص عيسى عليه الصلاه والسلام ضروری دی دا عیسی علیه السلام خاصواله اذ لو اريد كل بشر دا كل بشر نه مراد نن دا واغسل يوجد بعد نبينا کم چې مونږ لګي زمونږ د نبی نو نو انتقذ بعيسى بیا خبره مادي کې په عیسی علیه السلام سره ځکه چې عیسی علیه السلام دا زمونږ د نبی نه خو رستو بچیرین دا دنیا دا به تشریف راوړي با ولو اريد كل بشر او کذا كل بشر مراد واغسل شي يولد بعده کم چې د پیغمبر اسلام نو ورسو پیدا کیږي نو حضرت عیسی علیه السلام خو په داخل شي ولم يفيد التفضيل على الصحابه خو په صحابه کرام باندې بیا یعنی هغه صحابه کرام کم چې بدنه مخ پیدا شوی دي خو شو به معنی نه هغه نو بیا فائدہ نه ور کوي دا غوړولي ولو اريد كل بشر هو موجود على وجه الارض اگر كل بشر مراد واغستل شي هغه کم چې پر اسمه په مخ باندې موجود دي نو لم يفيد التفضيل على التابعين ومن بعدهم نو بیا فائدہ د غوړوال نه ورګي په تابعین او په تبع تابعین باندې ولو اريد كل بشر يوجد على وجه الارض او کچته اراده واسه چې د هر انسان چې کم بزمکه په مخ باندې مونږ لګيږي فعل جمله ټول د انتقذ بعيسى دا بیا ماتي په عيسى عليه السلام سره بهرحال دا بیا ابو بکر صدیق رضی الله عنه صدیق ورته وی الذي صدق النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة من غير تلعثم بغیر د توقف د پیغمبر علی السلام باندې ایمان نه وړه چې کله ورته پته ولګیله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت دعوه کړې ده اول په ایمان څرګنده راوړو وفي المعراج بلا تردد او په معراج باندې ایمان نه وړه تصدیق کړو د معراج بغیر د تردد نه کنه چې په دغه موقع کې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره چرنده بیانوله نو دې په دغه ټیم کې جندا نه او ابو جهل او ورته ویل چې مزید خبره کوي چې پیغمبر سلام ویلي دا حق دي دا دروغ نشي کېدل ثم عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فاروق ورته وی الذي فرق بين الحق والباطل في القضايا والخصومات چې دا د حق او د باطل په منځ کې فرق کړی دی په فیصلو کې په قضایا فیصلو خصومات کې ثم عثمان ذو النورين ذو النورين ورته وی لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه رقيه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دله په نکاح باندې ورکړي او رقیه رضی الله تعالی عنها ولما ماتت رقیه زوجه ام کلثوم رضی الله تعالی او کله چې دا رقیه رضی الله وفات شولان ام کلثوم رضی الله تعالی عنها ولا ورکړه ولما ماتت او کله چې هغه مړ شولان بیا پیغمبر اسلام فرمایل لو كانت عندي ثالثه لزوجت
تو که ما دریم لور وې کنه نو ما با دریم پیغمبر علیه دی حضرت عثمان رضی الله بور کړه ثم علي مرتضى من عباد الله بیا علي مرتضى رضی الله تعالی عنہ من عباد الله چې ورکل شوی د الله د بندگانو واد ورکل شوی دی وخلص اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم او ډیر زیات خالص د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ملګرونه على هذا وجدنا سلفا و پدی باندې پدی ترتیب باندې منګه خپل سلف یعنی سلف مندلی دي مخکنی پیشواګان مندلی دي مخکنی امامان من مندلی دي په خبره باندې او مخکنی علما کرام من مندلی په خبره باندې چې اول حضرت ابوبکر رضی الله عنه غوړه دي بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه غوړه دي بیا حضرت عثمان رضی الله عنه او بیا حضرت علی رضی الله عنه دی وی چې په دې خلفای اربعو کې دا ترتیب چې دی کنه په دې کې 10 توجیهات ذکر کړی دي د او د دینه جو په دمانه خلکو دا دغه لګولې نه چې د دنه د شیعات بوج رنده راځي د علامه تفتزانی رحمت الله علیه ځکه دی وی کنه چې د افضلیت دا مسله ته انداز غونی ده سلور توجیهات کړی یو دی چې د افضلیت دا مسله د غونی ده دا کم چې لکه کم یو صحابي په کم یو غوړه ده دی وی چې حضرت علی رضی الله عنه غوړه ده او د نور دا مسله دی چې ځونی ده او دویم خبره ده کنه چې د هر طرف نه پدې معنی چې نه دا سنو مرته وي دلایل چې دا موجود دي دلایل موجود دي پدې باندې ها وای کچته د یو دلیل وای کنه د یو دلیل وای چې باغې باندې داغې نه دا پته لګیدل چې پلانکې غوړه دی پلانکې غوړه دی پلانکې غوړه دی و زمونږ د څه دلیل نشته دی بلکې منګه په خپل اسلاف باندې حسن ظن کړل په خپل اسلاف باندې منګه بهترین ګمان کړل داغې د وجنه هغه مونږ وای چې دا غوړه دی دا غوړه دی کنه نور مونږ په پرې کې سکوت کړو چې رقم یو پکې غوړه دی او بیا وای چې دا په دې خبره زګه خبره ده چې وای دا روافض سره هم په دې خبره باندې دلایل دي چې هغه اجازه تعالی نه غوړه او زمنګ سره هم چې دا دلایل دي دوه چې دا احادیث دي یا دوه متعارض دي او دویمه دا خبره کوي دویمه توجیه دی وای چې دا افضلیت دا مسله چې کنه دا اعتقادي دا عملی نه ده سره دا اعتقادي مسله نه عملی نه ده او په اعتقادي مسلو کې ظنی دلیل جنان دا فائدہ نه ور کوي بلکې دې لا یقیني دلیل پکاره یقیني دلیل لګی نشته نه او دریم دی وای چې دا افضلیت کې دا افضلیت په مسله کې سکوت او توقف ترې کنه په دې کې سد واجب شرعي نقصان نشته نه لہذا دا بیانول لري پکا او سلورم دی وای چې دا اسلاف هم په دې کې خبره منقول نه ده په دې کې لکه توقف ته منقول ده خدا توجیهات د چې کم کړی دي دا سلور ونه کمزوري دي اول نه خوځه کمزوري دی وای چې لکه د عقا دغه کم دي روافضو هغه هم دلایل جندا پیش کړی دي او د زمنګ د اهل سنت والجماعت هغه هم دلایل جندا پیش کړی دي او دوه متعارض دي آیت موږ وایو چې وروړي د اهل سنت والجماعت عقاید جندا مضبوط دي او دا هغه دلایل جندا مضبوط دي او احادیث نه چې کوم هغه استدلال کوي نه هغه احادیث صحیح دي او روافض چې کوم احادیث نه استدلال کوي نه هغه احادیث موضوعي دي موضوعي پوه شو مې باندې وېمه توجیه وی کړی و چې لکه دا عقیده د عقیده مسله ده او په عقیده په مسلو کې ظنی دلیل چې دا کار نه ور کوي نو موږ دا د عقیده مسله ده او په دې کې دلیل ظنی چې دا کار ور کوي لکه ډېر څه دلایل چې نه هغه په ظنی سره ثابت دي لکه د قبر دا عذاب چې کنه یا دغه شان دي فرشتي چې دا غوړه دي او که غوړه نه دي فرشتي غوړه دي او که پیغمبران غوړه دي دغه شان دا خبره د عقاید په کتابونو کې دا مذکور دي ها لیکن بیا هم او دا ثابت هم په دلایل ظنیو سره دي لیکن دا په عقاید کې دا چلیږي نو په عقاید په هر مسله کې چې نه دا دغه نه دي پکا یقین ضروری نه دی بلکې هغه په دلیل ظنی سره ثابت دي نه هم منل پکار دي دغه شندا به منل یا دغه شانتی دا مجتهد چې کله خطا وږي نو دا باغې باندې ثواب ملويږي او چې کله مجتهد چې رنده لکه کارسی وږي نه ته دوچن ثواب ملويږي
نو دا خبره هم ځونی ده لیکن دا قاعده په کتابونو کې دا ذکر ده پوه شئ نو لہذا دا خبره هم د غلطه ده توجیه کمزوري ده درېمه توجیه هغه وی کنه چې لکه په دې مسله باندې د څه واجب شرعي پکې تر نقصان نه رسی نه دا خبره هم غلطه ده ځکه چې دا خبره په دې باندې ده کنه چې دا خبره د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او دغه आवाज نه ده بلکې په دې په ذریعه سره د شیعاګانو د مذهب ابطال مقصود ده او د شیعاګانو د مذهب ابطال دین دا ضروری ده ځکه هغه حضرت ابوبکر رضی الله عنه ته غاصب او ظالم وای نو دا خامخه په دې باندې دغه شته او سلورمه او دا خبره د دوی چیرې د سلفونو په دې باندې توقف منقول ده دا خبره هم غلطه ده ځکه سلفیان او سلف خدا ویلي دي مشریان علما کرام خو هغه دا خبره کړې ده چې د اهل سنت والجماعت عقیده ده او دغه نه خدا ده چې دوی ولکه شیخین له غورواله ورکي حضرت ابوبکر ځان الله حضرت عمر ځان له بغورواله ورکي دا خدا وینه نقل دي او دغه شانتي د ختنینو یعنی د دوه زمانو حضرت عمر حضرت علی رضی الله او حضرت عثمان رضی الله سره محبت کې د اهل سنت والجماعت نه کړي لہذا دا خبره کمزوري دي نو یا علی هذا وجدنا السلف والظاهر ظاهر دی وی چې دا انه لو لم يكن له دلیل على ذلك وکچرینه دلیل دي سره په ایمان لما حکمو بذلك اندو په بری خبره باندې محکم شینو و اما نحن ار چې منګ یو نو فقط وجدنا دلائل الجانبين نو موږ د دوانو طرف نه جانبین چې دا دلائل موږ متعارضه متعارض دي نو دا خبره کمزوري ده ځکه چې زمونږه قاعده دا دلایل صحیح دي احادیث صحیح دي او د روافض هغه احادیث موضوعي دي پوه شو دې معنی وهم ولم نجد هذا المساله مما يتعلق بشيء من الاعمال او بل وی چې موږ نه مونږ دا مسله هغه چې په دې پورې د اعمال یو څه متعلق نه موږ دا خبره دې غلطه ده ځکه په دې معنی دا چې کله په افضلیت په مسله باندې شیعاګانو د مذهب ابطال مقصود ده ځکه هغه ته وګڼه غاصب او ظالم وای نه او پاکه او يكون التوقف فيه مخلا بشيء من الواجبات یا به په توقف پدې کې مخل د اوسې د واجبات نه خبرم غلطه ده کدا او توجیم کمزوري ده وكان السلف كانوا متوقفين او دا سلف یعنی مشران علماء کرام كانوا متوقفين او توقف کوم کې په تفضیل عثمان رضی الله تعالی عنہ حيث جعلوا من علامات السنه والجماعه شاغي ګرځولې د علامات د سنت او د جماعت د علامات سنت والجماعت تفضیل الشيخين یعنی الشيخين لغورواله ورکول ومحبت الختنين او محبت کول د ابو زمان سره حضرت عثمان او حضرت عمر علي رضی الله والانصاف دی وجه انصاف دار انه يريد بالافضليه كثرة الثواب فللتوقف جهه وې کچت مراد د دینه د ثوابي چې په ثواب کې حضرت ابوبکر غوړه دی حضرت عمر غوړه دی بیا وسیدار دار نو بیا غو څه طریقه شته وان اريد كثرة ما يعد ذو العقول من الفضائل فلا او کچت اراده د دینه واغسل شي چې د دې غوړوالي نه مطلب هغه غوړواله د ثواب نه زیاتواله د ثواب نه بلکې زیاتواله د نور د کم چې عاقلان خلق هغه فضایل شماري نو بیا د حضرت ابوبکر غوړه نه بلکې بیا د حضرت علي رضی الله عنه دا غوړه ده ځکه د حضرت علي رضی الله فضایل ډیر زیات دي چې هغه الله په jihad کې هغه ته خدای پاک هم دا ور کړو یا دغه شانتي په حاضر او په سفر کې او په دغه بلاغت او فصاحت کول الله پاک هم معیار ور کړو نو بای باندې دې اوچته الکه پوښو به باندې نو ما تاسو ویل چې په دې خبرو د وجنه په دا باندې دا خبره لګېدلی ده چې را د دغه شیعاګانو طرف ته لوټي اعلان چې دا سیوا ده نو ورځ دې څنګه دی څنګه نه نو الله د په عمل باندې پوه دی منګه به نه پوه الکه پوښو به باندې غوځه منګه علی سنت والجماعت عقیده ده چې په صحابه کرامو کې د ټول نغوره حضرت ابوبکر رضی بیا حضرت عمر بیا عثمان او بیا حضرت علی رضی الله عنه دا غوړه ده ها انفرادي صفات او انفرادي فضائل هغه د هر چا د هر صحابي جدا جدا دي لکه حضرت عثمان الله پاک کم سخاوت ور کړو کم مالدار تو بل ور کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې حضرت عثمان سو پیری زموږ جنت په بیا باندې جنت دا غستل نو داغه چې کم صفات نو هغه د نور صحابه کرامو نشه یا حضرت عمر داغه نو دغه چې کم دي انفرادي فضائل دا هر صحابي چې دا موجود دي لیکن عقیده زمونږ دا چې ټول لغوره حضرت ابوبکر جان هو او بیا په دویم نمبر حضرت عثمان جان هو دا حضرت عمر جان هو بیا حضرت عثمان بیا حضرت علی جان هو دا غوړه دي پوه شو به دې باندې واړو